ډونالډ ټرمپ دمکۍ ورکوي. زه وایم کاش چې د امت مسلمه په حاکمانو کې د مولانا فضل الرحمن غوندې جرنیل د یو ملک حاکم وې، ما به درته بیا ښودلې وه. ډونالډ ټرمپ بیګا بیا وایي اټل خبره ده، غزه زما ده او حماس به نه وي. ډونالډ ټرمپ تا چې بیګا سټیټمنټ ورکړی دی، نن دې کتلی دي، نن د مجاهدین حماس د هغوی د طرف نه 6 اسرائیلیان هغه رها شو او د دغه 6 د هغې په بدله کې یې 600 د حماس مجاهدین د اسرائیلو نه را رها کړل، چې په هغې کې یو هغه مجاهد دی محمد ابراهیم خالد، هغه باندې 534 دفعه اسرائیلي حکومت عمر قید خېژولی دی. 534 دفعه به د عمر قید تیری. د هغوی د حکومت د قوانینو مطابق 5340 سال په ده باندې قید ختلی و. پوزه دې راکاږله، ستا میرکافا ټینک ته زما د الله اکبر غږونو شکست ورکړلو، ستا د آیرن ډوم ډیفنس سیسټم زما د الله اکبر د غږونو مخې ته فیل شولو. تا پوزه راکاږله او 5 زره کاله چې په چا باندې د قید خېژولی و، نن د هغې لاسو نه الله اتکړی کوزې کړلې او مسجد اقصی ته یې د فاتح په حیثیت باندې را داخل کړلو.